أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 20 آیات نمبر 164 یو آیات ویلے کیږي. دینه مخکې تیر شو چې الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، چې ستاسو معبود هغه یو د الله ذات دی، الله نه ما سوا چې دی نو هغه بل څوک د عبادت لایق نشته. نو بیا د مکې مشرکانو دوی چې نو حضور علیه السلام ته فرمیل چې ته چې ستاسو رب هغه یو الله دی، الله نه ما سوا چې نو بل څوک د رب چې نو هغه نشته، عبادت لایق نشته. نو مونږ ته دغه الله چې نو هغه په دې باندې صداغه په الہ کېدو باندې الہ واحد کېدلو باندې دلیل وخایا. نو الله جل جلاله دا آیات نو هغه نازل کړلو چې په دې کې تکوینی دلایل چې نو الله پاک ذکر کړی دي. ان فی خلق السماوات والارض، چې الله وایي چې مونږ سره بهشکه په پیدائش د اسمانونو او د ځمکو کې. نو دې آیات کې تقریبا اته قسم چې نو الله جل جلاله پاته عنوان پاته طریقو سره چې نو هغه د خبره ثابت کړي چې په دې تومره شیزونو کې متصرف دا یو د الله ذات دی، دا الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک نشته. نو اوس دې آیات کې د الله جل جلاله د الله پاک په وحدانیت باندې دا دلیل چې نو هغه پیش کیږي. الله رب العزت وایي بهشکه نو ان فی خلق السماوات والارض، په پیدایش چې نو د اسمانونو کې او د ځمکو کې، واختلاف الليل والنهار، او دغه شان د شپې او د ورځې چې نو پتلو راتلو کې دا ټول چې نو ذکر کړي وي. په دې کې آیات لقوم یعقلون، نخې د هغه خلکو د پاره چې څوک عقل لري. اوس دلته الله رب العزت چې وګورئ نو الله پاک وایي فی خلق السماوات والارض، په پیدایش د اسمانونو. نو اسمانونو د نو جمع راوړي او بعضې ځای کې ورسره چې نو باقاعده لفظ هم شته. الله پاک بعضې ځای کې سبع سماوات، الله چې نو اوه اسمانونه پیدا کړل. اولنۍ سپاره کې هلته مخکې تیر شو، بیا موږ هغې سره دا تذکره هم کړې وه چې اولنی اسمان د څه دی، دویم اسمان د کم کاڼي نه جوړ دی، دریم څلورم پنځم دا ټول چې نو هغه تفصیل موږ هلته ویلی ورسره مو. نو بهرحال اسمانونه چې دی نو هغه اکثر قرآن پاک ډېر شي آیاتونه کې چې نو هغه دې باره کې راغلي چې اسمانونه دا اوه اسمانونه چې نو هغه دي. ځمکه چې نو اکثر چې ذکر کېږي هغه په لفظ د مفرد سره ذکر کېږي، والارض او ځمکه. نو په دې کې چې نو څوک وتلی شي نو ځمکې هم اوه ځمکې دي، څنګه چې اسمانونه اوه دي داسې چې نو هغه ځمکې هم اوه دي. خو اوس د ځمکه دا اوه کېدل دا چې نو هغه یو ځای کې ذکر شوي دي. سورة طلاق کې آیات نمبر 12 کې الله الذي خلق سبع سماوات والارض ومثلهن، الله جل جلاله وایي چې مونږ چې نو هغه اوه ځمکې پیدا کړ، اوه اسمانونه پیدا کړي. الله هغه ذات دی چې چا چې نو اوه اسمانونه پیدا کړي او د اوه اسمانونو سره بیا الله جل جلاله چې نو هغه څه پیدا کړی دی، اوه ځمکې پیدا کړي. دغه ځمکې چې نو هغه ومثلهن د دغې په شانتې الله وایي ما چې نو اوه ځمکې هم پیدا کړي. سورت طلاق آیات نمبر چې نو هغه 12 باغی کې ذکر چې نو الله پاک کړی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. او دغه سره بیا دغه صورت نو د اختتام تم په دغه آیات رسیدلی. نو وزمکه څنګه چې واسمانونه دي دغه شانتي وزمکه هم الله پیدا کړي. صحیح مسلم کې هم روایت نه
پای کې ځین هغه د ذکر لپاره ذکر کړي مسلم جلد ثاني کې مفهوم دا دی چې کم سړی چې نو هغه په څه کوي پردی ځمکې پولې وهي دی چې نو د پردی ځمکې پولې او نښې چې نو هغه خرابې د هغه وهي نو د هغې په وعید کې الله پیغمبر ذکر کړی دی وایي چا چې نو هغه پردی ځمکه یو لیش چې نو هغه ځای ووهله په ورځ د قیامت دا به د اوو ځمکو پورې چې نو هغه به دا وکړلی شي جوړ به شي او دا به د سړي په غاړه کې چې نو هغه واچولی شي نو د دغه صحیح مسلم د روایت نه هم معلومه دا شوله چې ځمکې څنګه چې اسمانونه اوه دي داسې ځمکې چې دی نو هغه هم اوه دي اوس الله وایي په دې کې چې نو د الله پاک د وحدانیت نښې دي ځکه دوی دلیل پرې غوښتلی و نو الله وایي فی خلق السماوات د اسمان په پیداوښت کې وګوره څومره نښې دي بې شماره د اسمان دغه رنګ دی چېرته دومره زمانې گردش وکړلو خو د هغې په رنګ کې تغیر رانلو دی کې چې نو هغه چېرته کوږوالی رانلو دی کې چېرته چې نو هغه څوند رانلو دغه شانتې د اسمانونه د دومره اسمانونه چې نو هغه وګوره اوه اسمانونه بیا د دې اسمان احاطه څومره ده نو هغه زموږ د نظر نه چې نو هغه زموږ د عقل او فکر نه چې نو بهر خبره ده بالاتر د هغې نه اوس څومره ده الله ته معلومي خو په دې دومره اسمان کې چې وکتلی شي یو ځای کې چېرته ستن پیلر بش بیم دا چې نو یو شی نشته چې د اسمان ته د هغه په طور د ټیک باندې چې نو الله پاک لګولی نو الله وایي دا چې نو الله پاک نښي بیا په دغې اسمان کې دی که دومره لویه سیاره د نور په شکل کې چې هغه تقریبا 13 لاک ګونه چې دی نو هغه د ځمکې نه غټه ده بیا دغه شانتې چې نو سپوږمۍ بیا په هغې کې دا نور تمام چې نو هغه سیارات بیا ستوري اوس دا دومره عجیبه نظام الله جل جلاله دا په دې کې پیدا کړی نو چې دې ته سړی وګوري نو دې په خپله دا ومني چې واقعي الله رب العزت چې نو هغه خالق هم دی مالک هم دی رازق هم دی الله رب العزت په خپل ذات او صفاتو کې چې نو هغه یکتا دی والارض او ځمکې د ځمکې په پیداوښت کې چې نو هغه هم نښې دي نو اوس د ځمکې کې چې نو هغه د ځمکې بساط خورېدل د ځمکې کې غرونه کېدل په دې ځمکه باندې چې دی نو هغه بیا کرونده کېدل بیا د دغې ځمکې نه یو قسم ځمکه ده یوه خاوره ده یو قسم چې نو اوبه ده یو ټیکټر باندې چې دی نو اړولی شوې ده او یو مالی چې دی نو هغې اوبه کوي خو یو ځای کې چې نو هغې باندې ټماټر راخیږي خواته ورسره چې نو مرچکې راوخیږي هغې خواته چې نو هغه بیا مولی د هغې سره خواته چې وګورې ګازرې بیا د هغې سره خواته چې وګورې ټیپرې بیا ورسره خواته چې وګورې الۍ اوس د دې ټولو د هر یو شیز د بل نه ذایقه هم بدله د بل نه رنګ هم بدل د بل نه صورت او کیفیت چې دی نو هغه هم بدل نو ځکه الله وایي چې نو هغه ان فی خلق السماوات والارض په دې کې چې نو هغه لآیات لقوم یعقلون دې کې نښې دي د هغې خلکو دپاره چې څوک عقل نه کار اخلي عقل لري اوس بیا د ځمکه څومره ده د دې احاطه هم څوک نشي کولی نه د چا اوسه پورې کړله نه څوک د دې ځمکې نه یو سر نه بل ته تلی شي دنیا کې چې نو هغه ویلی کېږي په اووه براعظمه دي نو اوس دغه براعظمه کې وکتلی شي نو بعضې براعظم بعضې ملکونه دومره غټ چې په هغې کې جاس چې نو هغه په دومره سفر کوي په ګینټو سره هغې چې نو د یو حد نه بل ته چې نو علاقه ورسوي بیا دنیا کې چې وکتلی شي نو وایي چې 29 حصې د دنیا چې نو هغه وچوبه ده او 71 حصې باندې چې نو هغه اوبه ده نو الله وایي فی خلق السماوات والارض په دې کې چې نو هغه نو دغه 29 حصې چا نه دي معلومې کړي نو کم چې د اوبو 71 حصې دي دا به چې نو هغه څوک معلوم کړي د هغې ته به چا دهان رسي هېڅ نشي کولی نو ځکه الله وایي په دې باندې دا وګوره الهکم اله واحد په هغې باندې دا دلیل دی واختلاف اللیل والنهار په تلو راتلو چې نو هغه د شپې او د ورځې باندې نو د شپې چې نو هغه وکتلی شي ورځ چې نو هغه وکتلی شي اوس دې کې د الله جل جلاله چې نو څومره نښي کله چې نو شپه یخي ورځ ګرمۍ کله ورځ یخی شپه ګرمه شي کله چې نو هغه دواړه معتدل شي کله شپه اوږده شي ورځ لنډه شي کله ورځ چې نو هغه لنډه شي شپه چې نو هغه اوږده شي الله رب العزت وایي کله د شپې تیاره راخوره شي د ورځې چې نو د رڼا حصه قبضه کړي لکه نن سبا چې نو هغه اوس حصه اوس شپه چې نو هغه په حاوي شوي ده په ورځې باندې ورځ چې نو هغه مختصر شوې ده شپه چې نو هغه غټه شوې ده
اوس دغه ترتیب چې نو هغه واپس شول. اوس ورو ورځ به چې دی نو هغه انشاءالله اوږدېږي، شپې حصه چې دی نو هغه به کمیږي. نو الله رب العزت وایي دا وګوره په دې کې د تلو راتلو کمی سیواوالي کې یخوالي ګرموالي کې دې کې د الله جل جلاله چې دی نو هغه د قدرت د وحدانیت نښې دي. والفلک التي تجري في البحر، او دغه شانتي هغه کشتۍ چې هغه چلیږي چې دی نو هغه په دریابونو کې بما ينفع الناس، په هغې باندې چې فایده ورکوي خلکو لره. یعنې څومره چې هم د دوو ملکونو په منځ کې در امد او بر امد کېږي، څومره تجارتونه چې دی نو هغه کېږي، نو دا ټول تجارت دا چې نو اکثریت د هغې چې نو هغه د سمندر په لاره باندې کېږي، سمندر په ترو باندې چې دی نو هغه کېږي. اوس دې کې د الله جل جلاله چې دی نو هغه څومره نښې دي دغه ته چې سړی وګوري بنده حیران چې دی نو هغه پاتې شي. د ټولو نه غټه دا وکتلی شي دنیا کې چې دی نو هغه الودګي ګندګي چې دی نو هغه څومره سیوا ده، او دا ټوله ګندګي چې دی نو هغه ځي سمندر ته. او بیا دغه سمندر الله جل جلاله د هغې کیفیت داسې پیدا کړی تریو تریخ چې هغې ته څنګه دا ګندګي لاړ شي 1 کیلومیټر چې نو هغه لا دا تللی نه یو دی مکمل صفا کړی. اوس که چېرته د دغه نظام الله نوی پیدا کړی نو دې خلکو به صرف د خپل خوراک څښاک کم شیزونه چې دی دا ګندګي هم نشو سر ټکولی. په لږ وخت کې به د دنیا دا ټول نظام چې دی نو هغه به درهم برهم شي، او بیا د هغې په ذریعه باندې چې کم تجارتونه دا کېږي. او بیا وکتلی شي زموږ مشاهده ده د اوبو ته چې دی نو هغه الله پاک دومره نرمې پیدا کړی دي، سیلان یې پکې پیدا کړی دې ته چې معمولي وزني شي چټاکۍ وزن ورته واچي هغه ښکته ځي. او بل طرف ته چې په وکتلی شي چې نو هغه په زرګاو ټنونه په لکاو ټنونه چې دی نو هغه پې د اوبو د پاسه پرتی لاندې چې دی نو هغه یې نشي بولی. نو دا د چا په قدرت کېږي د یو الله. نو ځکه الله وایي چې په دې کې لآیات لقوم یعقلون، نښې دي د هغې خلکو دپاره چې څوک عقل لري. وما انزل الله من السماء من ماء، او هغه چې نو الله پاک راوری د اسمان نه چې دی نو اوبه. اوس اسمان نه مراد هغه مخکې موږ ویلو کل ما فوق فهو السما، هر د پاسه چې دی نو هغې ته اسمان ویلی کېږي. نو اوس د پاسه نه الله جل جلاله وریځو نه چې دی نو هغه څه کوي بارانونه راوری. اوس په دغې کې الله جل جلاله څومره لوی نظام دی. که چېرته الله رب العزت داسې کړی وی چې وسې کله باران یې کولی، او د باران چې دی نو مثال په طور کې اوس 15 غنټې 6 غنټې اکثر 3-4 ورځې باران وشي. اوس په دې 3-4 ورځې کې چې دی نو هغه څومره د پټنونو اوبه ښکته راشي. اوس که چېرته دا اوبه الله جل جلاله دغه شانتې کړی مثال په طور کې چې دی نو هغه په دې کوټه باندې به 1 ټن اوبه راسوځي، په ورځ کې راورسوي، په دویمه کې په 2 کې پوره شي، په 3 کې پوره شي، دوره الله منظور کړله دا به راځي. خو که چېرته دا ټن اوبه په یو ځای راویشتې وي نو دنیا به یو شی چې نو هغه به هم په ځای نه و پاتې شوی. دنیا کې به یوه آبادي چې دی نو هغه به په ځای نه و پاتې شوي. دنیا یو شیز، یو جاندار، یو بیجانه شیز، یو چې دی نو هغه انسان یا نباتات دا به روغ نه ول پاتې شي. لکه څنګه چې سیلاب راشي نو سیلاب هم دا دقه اوبی، خو چې کله الله حکم ورته وشي او دا اجتماعي طور باندې راشي نو چې اجتماعي طور باندې راشي څنګه بلډینګونه ویسي، څنګه چې دی نو هغه ملکونه ویسي دا. نو اوس دا د الله جل جلاله په دې کې نه دی دومره اوبه درته راولي، خو الله رب العزت په داسې طریقې سره په داسې انتظام سره چې دی نو هغه یې راولي. دا یې سره پرشتې چې دی نو هغه مقرر کړي چې یو یو ساس کې چې دی نو هغه راځي بېشماره اوبه چې دی نو هغه راشي وزني، خو د چا پې هېڅ نقصان چې دی نو هغه هم ونه شي. ځکه الله جل جلاله وایي په دې کې لآیات لقوم یعقلون، د یوې خبرې باندې سوچ وکړه تا ته به د الله ذات چې دی نو هغه معلوم شي چې واقعي الله جل جلاله څومره مهربانه چې دی نو هغه ذات دی. وانزل الله من السماء من ماء، او بیا دغې ته وکتلی شي که چېرته دا ذمواري وی چې مثال په طور کې په هرې جنورۍ کې تاسو له به ثابت کال چې دی نو هغه سټاک اوبه به درکولی شي. نو دنیا کې دومره څوک شته چې د هغه ځان نه صرف خپل د استعمال اوبه چې دی نو هغه برابر کړی، ځان نه صرف دغه سنبال کړی چې تو به مثال په طور کې په ثابت کال کې 1500 ګیلاسه اوبه بس کوي، اوس یا 15000 ګیلاسه بس کوي. دغه شانتې چې نو هغه ورته په 100 بالټو باندې لامبي 200 بالټو باندې بستا جامې انځلی کېږي، داسې به چې نو هغه په 50 بالټو باندې بستا چې نو 10 جردام کېږي. دا اوبه در بیدله ځکه مفتو کې بالکل پرې ستانه په یو چوانې نه علم دا اوبه چې نو هغه والا صرف ځان سره ذخیره یې که بس.
دنیا یو طاقت چې دی نو هغه داسې نه ولو چې د هغوی دغه اوبه راغیستی وي او دی ځان سره چې دی نو هغه ذخیره کړی وي دغه اوبه چې دی نو هغه ځان سره ایسارې کړی وي نو ځکه الله وایي په دې کې د الله د طرف نه لویې نښې دي او بیا الله جل جلاله د هغې د انتظام څومره بهترین دنیا کې د ټولو نه زهرله او خطرناک شي چې نو هغه اوبه دي کله چې اوبه ایسارې شي نو دا دومره زر فاسدېږي او دا دومره زهریله شي چې د دې انتهایی چې دی نو هغه نقصان دی وي نو بیا الله جل جلاله دغه اوبو انتظام څنګه وکړو کله چې نو د دغه اوبو انتظام په کار وي ډېرې الله رب العزت د واورې په صورت کې دی نو هغې راولېږي منجمد چې دی نو هغه پرتې بیا الله پاک د نور انتظام چې دی نو هغه ورته متوجهږي لږ لږ هغه چې دی نو اوبه کوي لاندې ورته الله جل جلاله چې دی نو هغه پیپلاین خور کړی په ټوله دنیا په ټوله ځمکه کې هلته الله رب العزت رګونه چې دی نو هغه ته جوړ کړی په هغه رګونو کې دا اوبه را روانې کله د سیند په شکل کې کله د خوړ په شکل کې کله د کوهي په شکل کې کله د چینې په شکل کې کله چې دی نو د لښتې په شکل کې په دې طریقې چې دی نو هغه اوبه راځي چاته چې څومره هم ضرورت وي د هغه د خپل ضرورت مطابق د هغې نه راالي او استعمالوي نو الله وایي وانزل من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها پس مونږ بیا په هغې باندې ژوندی کړو چې نو ځمکه من بعد موتها وروسته د هغې د مرګ وروسته د هغې د وچوب نه لکه اوس چې وکتلی شي پوره کافي سوکړه چې دی نو هغه ده الله رب العزت د خیر عافیت چې دی نو هغه باران وکړي اوس دغه ځمکه هر څه ځمکه هم شته کار هم شته دغه شانتي حل هم شته دا ټول شیزونه پې وچلولی شي خو چې الله پې قدرتي باران نه یې کړی هغې پورې هېڅ هم نه کېږي خو چې کله الله رب العزت دغه وکړي نو الله وایي زه داسې ذات یم بیا چې کله یو باران اسماني وشي نو د هغې سره د لس چې نو اوبخورو د اسماني یو باران چې دی نو هغه بهتر وي نو ځکه الله وایي فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة او الله من خواره کړی دی په دې ځمکه کې هر قسم چې دی نو هغه ځناور او زنده سوري وتصریف الریاح او بیا هواګانې چې نو الوتل راوتل کله د یو سمت نه چې نو هوا راشي کله د بل سمت نه هوا راشي کله د بل سمت نه چې نو هوا راشي مخکې په نو هغه تقریبا د مشران پوهېدل دا اوس نو د دې موسم هوا شروع شوه دا چې نو هغه د دې موسم چې نو هغه سیلۍ شروع شوه الله وایي دا اوس دغه هواګانې کله جنوب ته اړول کله شمال ته اړول کله د مشرق نه راوستل کله د مغرب نه راوستل کله دغه هوا چې نو هغه راونوځي نو سړی له مخ وسېږي دومره تودی کله د هوا راولوځي دومره یخي چې د سړي په سر باندې چې نو هغه دړکي اوس د دې نه یخول د دا ګرمول د کله یو سمت نه راوستل کله د بل سمت نه راوستل دا څوک کوي الله نو ځکه الله ورته چې الهکم اله واحد په دې باندې چې نو هغه دا دلیل دی والسحاب المسخر بین السماء والارض او دغه شانتي وریځي د زوړندې کړي په منځ چې نو هغه د اسمانونو او د ځمکې کې اوس د دې په منځ کې الله جل جلاله دا یو نظام جوړ کړي دغه نه چې نو هغه بیا باران راځي کم کسان چې نو هغه جهاد کې سفر کړي نو هغه اکثر کتلی کله چې دا وریځي نو سړی چې دغه تو ګوري نو سم لوی غرونه چې نو هغه ښکاري خلک وایي چې ګوره د غرب کې د سرانو بیا چې د غوریځ نه که خیال مو کړی کله جاز چې نو هغه دا کراس کوي پار کوي نو دا جاز چې نو هغه ټول سم وګړوي بیا د دې نه چې کله اوزي بره چې واخلي چې بیا به تک سره غاروي لاندې چې نو هغه وریځ پیدا شي اوس دغه لوی غرونه دا الله جل جلاله په اسمان کې چې نو هغه څنګه ځوړن کړي دي څنګه چې نو ادا کېږي حالن کې چې دغه وریځ قطر راشي مونږ ورته بیا لړه وایو بیا سړی ته یو شی چې نو هغه هم نه ښکاري بیا څوک د یری چې نو هغه اکثر د ځای نه خوځي هم نه اسې نار ته وشو د تېر لوی اختر کې مونږ چکر لتلو نو مونږ دغه شان په دې دا باندې تلو کومران بیا د کومران نه پای تر باندې چې نو کالام ته راوختېدو نو کله چې کومران نه بالکل سر ته راوخې چې کالام ته بیا راوړي نو په هغه وخت کې به ګرمي وه په ګرمۍ کې چې نو په هغې باندې دومره لړ او یخه سیلۍ وه چې دا ماښام ته مونږ تقریبا راورسېدو نو په هغې کې بیا بس خلکو ته لار نه ښکارېږي لیټ به لګول او په هغې به په مشکل باندې چې دی نو هغه راتلی شي اوس دا دومره وریځې الله جل جلاله بره چې نو هغه د غرونو په شکل کې ټینګې کړي که دغه ښکته رالی دنیا یو کار چې نو هغه به هم نه کي د هغې نه چې کومه پیدا الله کوي باران څومره مقدرې عقدې وشي نور پاتې شي والارض
الله رب العزت ویل آیات لقوم یعقلون پدې کې ځینو هغه نښې دي خامخا د خلکو دپاره چې چا کې عقل وي د عقل نقل لري نو اوس که څوک په عقل په نظر دې ته وګوري جو دی به الله وپېژني او که د چا عقل نه وي جو که د دې په ځای ورته د دې امر نورې هم بیان کړي هغه بیا هم نه مني الله دې موږ ته صحیح عقل نو هغه صحیح پوهه نصیب کړي ان فی خلق السماوات والارض بشک چنانو هغه په پیدا وخت د اسمانونو او د ازمکو کې واختلاف الليل والنهار او پتلو راتلو د شپې او د ورځو کې والفلک التي او پکشتي التي هغه کې تجری چې چلیږي فی البحر په دریاب کې بما په هغه سيزونو په هغه سره ينفع الناس چې نفع ورکوي خلکو ته وما او په هغه کې انزل الله چې نازل کړي راښکته کړي الله پاک من السماء د اسمان من ماء ابا فاحیا به الارض او بیا ژوند کړي پاغه سر ازمکه بعد موتها ورست مرګ داغه ورست د وچېدو داغه نه وبس او خوارې کړل فيها پدې کې من کل دابه هر قسم زناور وتصريف الرياح او په الوتلو د هواګانو کې والسحاب المسخر او په وریځو کې چې تابعدار دي ځوړند دي بین السماء والارض په میز د اسمانونو او د ځمکو کې سدي لآیات خامخا نښې دي لقوم داغ خلکو ته پاره یعقلون چې عقل لري